أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 6 او د سورت رکو نمبر 22 آیت نمبر 180 تا 182. د دې رکو په شروع کې د نیکه اصول اجمالاً ذکر شویو، هغې ته ویل کېږي ابواب البر، د نیکه بابونه، او ورپسې بیا د دغه ابواب البر جزئی مسائل ذکر کېدل شروع شو. نو په تیر درس کې د قتل او د قصاص جزئی مسله ذکر شوله. اوس ورپسې په دې 3 آیتونو کې د وصیت یو جزئی مسله ذکر کیږي. د اسلام په ابتدایي زمانه کې چې کله د میراث او د وارثانو د پاره د حصو د تقسیمېدو تفصیلی احکامات لا نازل شوی نو، صرف د بچو حصے د الله د طرف نه په میراث کې متعین شوی او مقرر شوی وي، لکه د زوی د پاره 2 حصے او د لور د پاره 1 حصہ. صرف د بچو حصے مقرر شوی په میراث کې، او د مور پلار او د نورو رشتہ دارو وارثانو حصے مقرر شوی نه وي. نو د الله جل شانه د طرف نه د وصیت دا حکم نازل شو، دا کم چې په دې آیتونو کې ذکر شوی دی. یادو ساته دا آیت د قرآن پاک د هغه آیتونو نه دی چې دې ته ویل کېږي منسوخ الحکم دون التلاوت فقط، یعنی دا هغه آیت دی او هغه حکم دی چې آیت خو باقی دی خو حکم یې منسوخ شوی دی. آیت په قرآن کې شته، خدا کم حکم چې په دې آیت کې ذکر شوی دی دا اوس منسوخ شوی دی، اوس په دې حکم عمل نکیږي. ځکه د دې په مقابله کې الله تعالی د میراث تفصیلی احکامات په تفصیل سره نازل کړي او بیان کړي دي. الله جل شانه حکم راولېږو چې یو څوک په تاسو کې مړ کېږي او مرګ ورته رانږدې شو او د سره مال شته او د ته دا پته لګي چې ما نه دا مال پاتې کېږي، نو دې د خپل مور پلار د پاره او د نورو نږدې رشتہ دارو د پاره په دې خپل پاتې کېدونکي مال کې وصیت وکړي. د بچو د پاره خو حصہ مقرر وکنه، او د بچو نه علاوه د مور پلار د پاره او د نورو رشتہ دارو د پاره حصہ مقرر نه و. نو وصیت فرض کړی شو په هر بنده باندې چې ته د خپل مور پلار او د نور رشتہ دارو د پر وصیت وکړه. په دې خپل مال کې مور پلار له څه ورکول غواړي یا نورو رشتہ دارو له رونو خویندو له نوسان وسو له نیا نیکه له تر کاکا ماما له څه ورکول غواړي. دا وصیت دا حکم راغی د الله د طرف نه. د دې حکم 3 اجزا دي، یاد ساته په دې آیت کې ذکر شوي دي 3 جزونه. یو جز دا چې دا وصیت د الله د طرف نه فرض کړی شوی په هر بنده باندې، هر چا باندې وصیت فرض کړی شو چې تاسو باندې وصیت فرض دی چې تاسو وصیت وکړئ. دا یو جز. دویم جز دا چې دا د وصیت فرضوالی د مال په 3 حصہ کې وو، د 3 حصے نه په زیاتی مال کې وصیت جایز نه وو. یعنی یو سړی دی او دی مړ کېږي او د سره 3 روپۍ دي، نو د لپاره حکم داو چې دا 2 روپۍ خو ستا د بچو دي، دا 3 حصہ مال 1 روپۍ چې تا نه پاتې کېږي په دقه 1 روپۍ کې
که د نور رشتہ دارو دپاره وصیت کول غواړي نو اوکه جایز دي. یو سړي سره 300 روپۍ دي نو دا 200 د بچو وي او په دې 100 روپو کې وصیت کول ورله پکارو. یو سړي سره 3000 روپۍ دي نو 2000 د بچو وي او په دې 1000 روپۍ کې ورله وصیت کول فرض وو چې دی په دې 1000 روپۍ کې وصیت وکړي دا 1000 روپۍ په نور رشتہ دارو کې چاله ورکول غواړي. یعنی دا د وصیت حکم د مال په 3 حصہ کې وو د 3 حصې نه په زیاتی مال کې جایز نه وو. دا دویم جز د دې حکم. او دریم جز د دې حکم دا وو چې دا د وصیت حکم د بچو نه علاوه د باقی تمامو رشتہ دارو دپاره وو. مور پلار، رونه خویندې، نوسان وسی، نیا نیکو، تره کاکا ماما وغیره تروریانې، د هر چا دپاره چې وصیت کول یې غوښتل نو وصیت یې کول جایز وو. دا د وصیت د دې حکم 3 اجزا په دغه وخت کې نازل شول. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد فرمای دا غوی په دویم روایت کې تفصیل داسې دی چې کله د الله تعالی د طرفنا د تمام وارثانو حقونه حصې په تفصیل سره متعین شوي او حکمونه نازل شو، آیاتونه نازل شو چې د مور پلار دپاره په میراث کې 2 حصہ ده، د رونو خویندو دپاره 2 حصہ ده، د ښځې خاوند دپاره 2 حصہ ده، د نیا نیکه دپاره 2 حصہ ده، د نوسان وسو دپاره 2 حصہ ده. کله چې دغه آیاتونه په تفصیل سره نازل شو نو د وصیت دا حکم بیا منسوخ شو. خو د وصیت خو دلته د دې حکم 3 جزو کنه نو دا حکم په کومو اجزاو کې منسوخ شوی دی؟ یاد وساته. اول حکم دا چې دا وصیت فرض وو نو د وصیت او د میراث په تفصیلی احکاماتو سره او په باقی نور آیاتونو سره دا یو جز د فرضیت منسوخ شوی دی. یعنی اوس وصیت کول فرض نه دی. هغه وخت کې وصیت فرض وو، اوس چې کله تفصیل نازل شو او د تمام وارثانو حصې په قرآن کې الله مقرر کړلې نو اوس په چا باندې وصیت کول فرض نه دی. جایز دی که وصیت کول غواړي جایز دی خو فرض نه دی. دا یو جز منسوخ شوی دی. دویم دا جز چې دا وصیت د بچو نه علاوه د تمامو رشتہ دارو دپاره وو نو دا جز هم منسوخ شوی دی. اوس به یو څوک چې وصیت کوي نو د بچو نه علاوه د تمامو رشتہ دارو دپاره به نه کوي بلکې صرف د هغه رشتہ دارو دپاره یا د رشتہ دارو نه علاوه د هغه چا دپاره وصیت کولی شي د چا حصہ چې په میراث کې مقرر نه وي، نه په قرآن کې او نه په حدیث کې. یعنی هغه وارث او هغه څوک چې د هغه دپاره الله تعالی یا د الله پیغمبر په قرآن کې یا په حدیث کې په میراث کې حصہ مقرر کړی ده نو د داسې وارث دپاره وصیت کول جایز نه دی. دا حکم منسوخ شوی دی چې د چا حصہ مقرر نه ده په میراث کې نو د هغه دپاره وصیت کولی شي جایز دی. دا دویم جز منسوخ شوی دی. پاتې شو دریم جز چې د وصیت دا حکم د مال په 3 حصہ کې جایز او د 3 حصې نه علاوه په نور مال کې جایز نه نو دا حکم اوسم برقرار دی. دا یو حکم نه دی منسوخ شوی. یعنی اوسم کو څوک وصیت کول غواړي د خپلو مقرر شده وارثانو نه علاوه د بل چا دپاره نو د مال په 3 حصہ کې به ورله وصیت کول جایز وي او د 3 حصې نه علاوه په زیاتی مال کې به ورله وصیت کول جایز نه وي. لکه یو سړی دی او د سره 300 روپۍ دي نو په دې 300 روپو کې دا 200 روپۍ د وارثانو دي، د ده نه چې به کوم وارثان پاتې کېږي دا د هغوی دي، باقي پاتې شوي 100 روپۍ نو په دې 100 روپۍ کې دی وصیت کولی شي د دې مقرر شده وارثانو نه علاوه د نور چا دپاره چې دا 100 روپۍ هغه پلانکي کاکا له ورکې دا ما هغه ته بخلي دي، دا وصیت جایز دی. خو که دی داسې نه کوي او دی داسې وي چې ما سره خو 300 روپۍ دی او دا 300 رانه پاتې کېږي نو په دې 300 کې 200 روپۍ هغه پلانکي کاکا له ورکې او دا 100 دی زما وارثانو ته پاتې شي نو دا دی
د درېمې حصې نه د زیاتی مال وصیت کوي دا وصیت کول به اوس جایز نه وي ځکه دا خو دې د وارثانو حق په وصیت کې بل چاله ورکوي دا 200 روپۍ خو د وارثانو دي 100 خو ټیک ده په دې درېمه حصه کې دې وصیت کولی شي خو دا نور 100 چې ورسره یو ځای کوي نو دا خو د وارثانو حق وخي او دا د وارثانو حق الله مقرر کړی دی او د الله پیغمبر مقرر کړی دی نو بنده ته د دې د ختمولو اختیار نشته کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر کله چې راشي احدکم په تاسو کې یو کس ته الموت مرګ ان ترک خیرا که چرته پاتې شي د دنه مال د دې خیرا لفظ ډېرې معنی دي دلته معنی د مال که چرته د یو چا نه مال پاتې شي نو په تاسو باندې بیا فرض شوي دي څه الوصیت وصیت چا دپاره به کوي للوالدین د مور پلار دپاره والاقربین او د نږدې رشته دارو دپاره بالمعروف خو دا وصیت په نیکې طریقې سره کوي مطلب دا چې وصیت کوي نو ټولو ته به مناسب حصه ورکي داسې نه چې یو له ټول مال ورکي او باقي له روپۍ هم ورنکي سیبه داسې وصیت په نه کوي حقا علی المتقین دا وصیت حق دی فرض دی د الله د طرف نه علی المتقین په نیکانو خلکو باندې فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلون دی آیات کې دا خبره ذکر کیږي چې یو وصیت کوونکی وصیت وکړو چې زما د مال نه 10 روپۍ ګل جان لورکې او 100 روپۍ ګل خان لورکې او دا 10 روپۍ ګل مرجان لورکې دا وصیت یې وکړو دا چاته چې وصیت وکړو سړی خو مړ شو لاړو وصیت چې چاته وکړو هغوی دا وصیت بدل را بدل کو د ګل جان له 10 روپۍ یادې کړې وي نو هغه د 10 په ځای 10 کړلې او د ګل خان له 10 روپۍ یادې کړې وي نو هغه د 10 په ځای 100 کړې او ګل مرجان دپاره 10 روپۍ یادې کړې وي نو هغه له روپۍ هم نه کړه سیبه وصیت کې ادلا بدلی رد و بدل یې پکې وکړو نو چې هغه چا وصیت کړی و هغه خو د شریعت مطابق صحیح وصیت کړی و خو چې دا چا وصیت اورېدلی و دوی دا وصیت غلط را غلط کو بدل را بدلې کو نو د هغې نه فساد جوړ شو جنګ جګړه ترې نه جوړه شوه نوی دا وصیت بدلول حرام دی گناه ده نو دا چا چې وصیت بدل کو د دې وصیت د بدلولو ګناه به هم په دوی باندې وي یعنی په دې باندې به دوی د الله په دربار کې نیولې کېږي نو چې یو څوک وصیت وکړي نو د چا وصیت په بدلې نه ښه چې څنګه وصیت یې کړی وي هغسې به وله پوره کې او سر ته به رسې ان الله سمیع علیم الله اوریدونکي ذات دی چې دا وصیت کوونکي څنګه وصیت کړی دی الله اوریدونکي ذات دی علیم پوهه ذات دی چې دی بدلولو والا خلکو وصیت څنګه بدل کړی دی الله په دې پوهه ذات دی د دوی نه به تپوس کوي د دې خبرې چې تاسو ته خو دې پلانکي وصیت داسې کړی تاسو دا ولې بدل کړی دی فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه دې آیت کې بله خبره ذکر کیږي یو سړی مړ کیږي او دې وصیت کوي یا خود ته پته نشته چې وصیت څنګه کول پکار دی 300 روپۍ دی ورسره او دی د دې 300 روپو د ټولو وصیت کوي د یو چا دپاره نو خلاف شریعت وصیت کوي که نه داسې وصیت خود دپاره نه دی کول پکار د مال په 3 حصه کې ورله وصیت کول پکارو او دی د ټول مال وصیت کوي د یو چا دپاره نو دا وصیت د شریعت مطابق نه دی یا خدا عمل دی د دې وجې نه کوي چې د ته پته نشته چې وصیت به څنګه کوي د دې وجه د جهالت د وجې نه ناپوهتیا ده یا ښه ورته پته ده چې دا وصیت زما دپاره د مال په 3 حصه کې پکار دی او د دې باوجود قصدن عمدن دی وصیت وکړي چې زما د مال نه به 250 روپۍ پلانکي له ورکړي او دا 50 په مې وارثانو له ورکړي نو د خلاف شریعت وصیت وکړو اوس الله تعالی ارشاد فرمایي چې دا چا ته وصیت کړی دی او چا چې دا وصیت واورېدو دوی ته خو د دې خبرې پته ولګېده که نه چې دې وصیت کوونکي طرفداري وکړله هغه د وارثانو حق یې یو طرف ته کړلو او ګناه یې وکړله غلط وصیت یې وکړو اوس که دوی دا وصیت بدل را بدل کی وارثانو کې حصې تقسیموي نو وارثان خو نشته دلته خو وصیت دوی اورېدلی دي نو دوی وارثانو ته وایي چې د وصیت داسې کړی وو چې زما 300 روپۍ دي 200 چې کم دي دا به دې وارثانو له ورکې او دا اصل به پلانکي خان له ورکې نو دوی اوس دا وصیت بدل را بدل کو
شریط برابر کو وصیت کوونکی غلط وصیت کړو دی بدلونکو شریعت ته برابر کو ولی چې فساد او جنگ جګړه جوړ نشي اختلاف ختم شي او د اعمال په صحیح طریقې سره تقسیم شي اوس داسې بدلونکي خلک چې څوک وصیت شریعت ته برابرول غواړي نو الله تعالی فرمایي چې په دې وصیت بدلولو باندې با فلا اسم علیه په دوی باندې بس ګناه نه وي ان الله غفور رحیم الله بخونکی او مهربان ذات دی یعنی دې چې دا وصیت بدلی د دې دپاره نه بدلی چې دا شریعت نه خلاف شریعت طریقې ته واړي بلکې د خلاف شریعت وصیت شریعت ته برابرول غواړي او شرع ته درست کول غواړي نو دا تبدیلی بیا په وصیت کې جایز ده او د دین علاوه وصیت بدلول جایز نه دي کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم الموت پتا سو کې یو چاته مرګ حاضر شي استاد چې مرګ راشي نو بیا به څنګه وصیت کی بیا خو ځان کدن وي سړی خو پر ځان خبر نه بیا خو په سختي نو مراد نه دادي وقت الموت یو ټکی پکې محذوف دي چې کله تاسو ته رانږدې شي وخت د مرګ ځان کدن نه چې یو سړی ته پته لګي چې زما اخري وخت اوس مرمه انسان ته پته لګيږي سیبا یو سړی بیمار دی ډیر زیات عمر شپې تا یو کال ته رسیدو نو بس ته پته لګي چې آخرت طرف روانیم کنه آغا نو بیا بدی وصیت کی نو مراد نه دانه چې مرګ در باندې راشي او ځن کدن شروع چې بیا وصیت وکا بیا وصیت څنګه کې چې مرګ رانږدې شو نو وصیت وکا اذا حضر هر کله چې راشي احدکم الموت پتاسو کې یو کستا وخت د مرګ ان ترکا کچرته پریخي وي دو خیرن مال نو فرض کړی شوی دی پتا سو باندې څه فرض کړی شوی دی الوصیت وصیت للوالدین د مور پلار د پاره والاقربین او د رشتہ دارو د پاره بالمعروف پنیکی طریقې سره حقا علی المتقین دا حق دی یعنی فرض دی لازم دی په متقیانو خلق باندې فمن بدله پس هر چا چې بدل کو دا وصیت بعدما رستو د دینا سمعه چې خی وورید دی وصیت لرا فانما اسمه پس بشکا د دی وصیت د بدلولو دا ګناه علی الذین فاغ خلق بوی یبدلونه سوک چې بدلوی دی وصیت لرا ان الله بیشک الله تعالی سمیع علیم اوریدن کی ذات تی علیم پوہ ذات تی علم والا ذات تی فمن خافا پس سوک چی او یریدو من موصن د وصیت کون کی د طرفنا جنفن د طرفدارینا او اسمن یا د گناہنا یو سوک ناسته او یو سوک مړکیږي او هغه مړکیدون کی سړی وصیت کوي او دا اوریدون کی او یریږي چې دی خو طرفداری کوي په دې وصیت کې یا ګناه کوي غلط وصیت کوي فاصلح نو بس د بیا صلح را وستلا بینهم پما بین د وارثانو کې وارثانو ته وصیت بدل کو او شرط برابر کو وته پیش کړلو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه بنوي پد باندې د دې وصیت د بدلولو ان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم ډیر زیات بخون کی او مهربان ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.